ماشاءالله سبحان الله د افغانانو دپاره او خاص کر د پښتنو دپاره ډیر د خوشحالۍ او ډیر د فخر او ډیر د سرلوړۍ پیغام چې دغه کم مشر تاسو څخه ښکاري دی چې کومه کارنامه کوي دا به انشاءالله د ټول افغانیت د ټول افغان ملت سر به په دنیا کې د فخر نه اوچت کی او یو تاریخ به رقم کی ځکه دغه مشر چې دی د په سایکل باندې خپل سفر د افغانستان نه شروع کو او تر بیت الله شریف پورې به ان شاء الله العظیم دا رسیږي دی وایي چې زه په سایکل باندې حج کومه مخکې دته اسباب نه برابرېدل اوس د اسباب برابرېدو باوجود دی وایي چې ان شاء الله العظیم زه به په سایکل باندې چې د خپل سفر پوره کوم او بیت الله شریف ته به ځان رسوم او د حج د عظیم او مبارکه فریضه به زه ادا کوم. باقي تاسو د دغې مشر نه په دې ویډیو کې واورئ بیا در سره زه یو څو خبرې کوم. نو حاجي صاحب داسې یو طریقه شته چې هلته تا ته یو څوک د ویزې کارما په ایران کې برابر کړي د عراق ته څه رقم دی که تاسو خپله بیا ځئ معنا داسې یو د ویزې طریقه امریکا هلته برابرېږي تاسو خپله بیا ورځئ سفارت ته ښه نو حاجي صاحب پرون داسې ویډیو نشر شوی چې شیخ حماسي صاحب ویلی ول دی چې ما ځګی ول دی زموږ سره په تماس کې په تیارې کې هست و نو یعنې ستا یقین دا دی چې ته پر دغه باسکل باندې ولاړ سې نه دا د دغه چې په ښه اراده خو دیدان که د رب رضا او چې ته پر دغه باسکل دغسې هم کولو ځکه چې ما د لارې درک نه وو اوس مې د لارې درک شوی دی اوس د خپل عزم بېرته نه شم ثابت کولی ډېر ښه ډېر ښه ډېر ښه راځه بی دا بی دا ورسره ځمه دی خو نه دی بیا کار دا فریضه ادا کوم خدا خالق امر د هغه په ځای کوم که ولاړې زموږ د ځای به هم دعاګانې کوي او درود د رسول الله مبارک ته وایي نو موږ ته انشاءالله ورته دغه اجال چې زما سره پر بغل را سره و باداره کېنست چې به وکړي خپلو بیتیتو سره موږ ټولو ته به دعا کوي انشاءالله د خیر اوس تا سره څه خدمت کولی آمین آمین که دا نور خلک هم په خواهش کړي چې ستا سره خبرې کړي موږ درته ولاړو سلام علیکم نو حاجي صاحب داسې یو طریقه شته چې هلته تا ته یو څوک د ویزې کارما په ایران کې برابر کړي د عراق ته څه رقم دی که تاسو خپله بیا ځئ معنا داسې یو د ویزې طریقه امریکا هلته برابرېږي تاسو خپله بیا ورځئ سفارت ته ښه نو حاجي صاحب پرون داسې ویډیو نشر شوی چې شیخ حماسي صاحب ویلی ول دی چې ما ځګی ول دی زموږ سره په تماس کې په تیارې کې هست و نو یعنې ستا یقین دا دی چې ته پر دغه باسکل باندې ولاړ سې نه دا د دغه چې په ښه اراده خو دیدان که د رب رضا او چې ته پر دغه باسکل دغسې هم کولو ځکه چې ما د لارې درک نه وو اوس مې د لارې درک شوی دی اوس د خپل عزم بېرته نه شم ثابت کولی ډېر ښه ډېر ښه ډېر ښه راځه بی دا بی دا ورسره ځمه دی خو نه دی بیا کار دا فریضه ادا کوم خدا خالق امر د هغه په ځای کوم که ولاړې زموږ د ځای به هم دعاګانې کوي او درود د رسول الله مبارک ته وایي نو موږ ته انشاءالله ورته دغه اجال چې زما سره پر بغل را سره و باداره کېنست چې به وکړي خپلو بیتیتو سره موږ ټولو ته به دعا کوي انشاءالله د خیر اوس تا سره څه خدمت کولی آمین آمین که دا نور خلک هم په خواهش کړي چې ستا سره خبرې کړي موږ درته ولاړو سلام علیکم
ملګرو دغه د مشر د حالات د خبرې به تاسو اورېدلي، تاسو به کتلي. ډېر ماشاءالله د ایمانی جذبې ته زه سلام کوم، د افغانانو د ایمانی جذبې ته زه سلام کوم. افغانانو هسې ما مخکې نور ویډیوګانو کې ویلي دي چې افغانانو د دین اسلام دپاره داسې قربانۍ ورکړي دي چې هغه د نور په شان باندې روښانه دي، هغه د چا نه پټې پناه نه دي. نو دا یو نوې کارنامه، یو نوې تاریخ به انشاءالله العظیم رقم کیږي. دا کلیپ ما ته چا راولېږلو په میسنجر باندې هم راغو، واتساپ باندې هم راغو، ډېرو ملګرو ما ته راولېږلو. ما چې ولیدل ما ویل داسې څه خبره به وي، خو چې کله ما واورېدل ومې کتل نو ډېر زیات خوشحاله شوم او ډېر زیات فخر مې محسوس کو او ضروري مې وګڼله میل چې د خپلو مینوالو ته، خپلو کتونکو ته په دې اړه باندې یو پیغام هم ورکم او د خپلو ملګرو سره هم شریک کم چې الحمدلله بیا افغان ملت یو نوې کارنامه چې دا یو نوې تاریخ رقم کوي لګیا دی. الله رب العزت دغه مشر چې دی دا په خیر عافیت سره بلا د څه تکلیف نه، بغیر د څه مصیبت نه، بغیر د څه پریشانۍ نه په خیر عافیت دی الله رب العزت ورسوي او دغه خوشحالي دی الله رب العزت د ده هم او د ټول افغان ملت هم نصیب کی. راوتی وم د خپلو وړو ورونو سره، دا را سره دي. هلکه وی حسن حسین دی خوا وګورئ، سلام وکئ. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. دی مې راوسي بهر مې راوسي د کور نه چکر مې ول ورکولو، وی چکر راله راکه. نو لږ ټایم را سره و، مل دغه کلیپ به هم د مینوالو سره شریک کم او یو څو خبرې به م ورسره وکړم. دا وخت مل زما دپاره غنیمت دی. نو ملګرو دا یو ایمانی جذبه ده. دا که مونږ تاسو سوچ وکړو که نه یو څیز وي که نه چې هغه فاسیبل وي، نو بیا هم سړی وکړي مثال ګاډی یا جهاز یا نور چې داسې په انجن باندې وي، نو بیا هم سړی سوچ وکړي چېرې دا خبره کیدی شي وشي. خو دا یو داسې څیز دی چې دا انفاسیبل دی. په سایکل باندې څنګه ته دا یو ناممکنه خبره مونږ ته ښکاري چې یاره په سایکل باندې به هم لا څوک دومره لرې ځای ته که په ملک کې مثال یوې صوبې نه بلې صوبې ته څوک ځي خو ځه وبې مني یا هم مشکله ده، یا د یو ملک نه بل ملک ته. خو دا تقریبا تاسو سوچ وکئ چې د افغانستان نه سعودي عرب ته په دې درمیان کې څومره ملکونه، څومره لارې، څنګه حالات به راځي. د هغې باوجود د مشر خپله حوصله چې دی دا ماته نه کړه او خپله حوصله چې دی دا یې مضبوطه کړه. د دې باوجود د افغانستان حکومت چې دی هغه ورته اعلان وکړو چې یاره د دومره جذبه ده او دومره شوق دی، دته به مونږ جهاز مهیا کړو او د ده ترتیب، کاغذونه، ټکټ وغیره به هر څه حکومت برداشت کړي او دی به مونږ ولیږو. د هغې باوجود هم ده ورته وویلې چې نه، کم وخت کې ما برابرول هغه وخت کې ونه شو. اوس چې ما عزم کړی دی زه به د خپل عزم دا به پوره کوم او انشاءالله العظیم په دې سایکل باندې به زه چکر کوم. نو تاسو هم ورته دعا کوئ چې د عظیمه کارنامه دغه مشر په خیر عافیت سره سرته ورسئ او مونږ او تاسو ته پکار دي چې به د باندې فخر وکړو، دته ډېرې ډېرې دعاګانې وکړو ځکه دا زمونږ او ستاسو لپاره ډېر د خوشحالۍ او د فخر مقام دی. الله رب العزت په خیر عافیت سره ورسئ او افغان ملت همیشه الله رب العزت دغه رنګې په دین باندې قربان، د دین دپاره دې دغه رنګې همیشه قرباني ورکوونکي وګرځئ او همیشه دې د دې جذبې الله رب العزت دغسې لوړې وساتي. امید ده انشاءالله چې دغه مشر به تاسو شیر کوئ، دته به حوصله ورکوئ، دته به دعاګانې کوئ انشاءالله العظیم. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.